بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو قدرمنو کتونکو، زه عبید فضل یم. دا وخت د یو ستر شخصیت په حجره کې ناست یم. دغه ستر شخصیت پیژنګلو به ستاسو سره کوو. تاسو یې پیژنئ هم. دا شخصیت د تحصیل بریکوټ یو سیاسي غړی هم دی او د دغې ترڅنګ سماجي ورکر هم دی. مختلفو وختونو کې نه صرف په سیاست کې بلکې په سماجي کارونو کې یو خپل نوم لري او د دغې چې کومه علاقه ده تحصیل بریکوټ او بیا په خاصه توګه ابوا او د دې سره چې کوم مضافاتي علاقې دي، په دغه علاقې کې چې کوم لرې پرتې سیمې دي، کوم غریزي سیمې دي، هغې ته د لارو جوړولو او بیا هغه خلکو ته بنیادي سهولیات ورکولو او دغه رنګه د هغې چې کوم مضافاتي علاقې دي د هغې خلکو ماشومانو ته چې دی فری سبق سهولت چې دی هغه مهیا کولو دا د دې شخصیت کارنامې دي. او دغه شخصیت چې دی دا د تحصیل بریکوټ سره تعلق ساتي. د ابوهې سیمې سره مختار رضا خان د پاکستان پیپلز پارټۍ سره د دې تعلق دی. د دې سره به نن د چې کوم موجوده صورتحال دی د ملک کم کمرتوړ مهنګایي چې ده، کم غریب ولس چې د دغې کمرتوړ مهنګایۍ له وجې د هغې په مشکلاتو کې یو په دوه اضافه هم شوې ده. د هغې سره به په دغې صورتحال باندې خبرې کوو. را روان چې کوم بلدیاتي الیکشن دی د هغې په صورتحال به هم خبرې کوو. د پارټۍ چې څه اکټیویټیز دي په هغې به هم د دې سره خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه جی مونږ له د وخت راکولو. په لنډه راته دا ووایئ چې کوم موجوده صورتحال دی د ملک مهنګایي ده، غریب ولس د دغې مهنګایي د وجې د حکومت نه فریاد کوي. تاسو څه ګڼئ چې یاره دغه مهنګایي د دې حکومت کومه ناکامي ده داسې چې یاره غریب ولس ته هغې ښکار دي؟ یاره داسې وي چې یو ملک کې که هېڅ هم نه وي که نه، خو چې کله مهنګایي کنټرول وي، قیمتونه د اشیا، نو خلک خوشحاله وي، خلکو ته داسې دغه نه راځي. خو اوس فی الحال چې کم پالیسیانې دي زمونږ د ملک چې کم پرایم منسټر دی یا زمونږ نور د وزیر خزانه دی یا نور دغه منسټرز دي، هغه ټوټلي فیل شوي دي. او د هغې اوس رزلټ دا دی چې هر سړی جاړي. غریب چې دی هغه خو بالکل داسې دی چې خودکشیانو ته چې دی هغه مجبوره شوی دی چې خودکشي وکړي. کم چې مالداره ول د هغوی یا دغه هم ښکته ورتاو شوی دی. زویمه لکه یو عذاب چې وي نو چې یو خاص طبقه د هغې نه متاثره شي بیا هم ټیک ده، خو دا داسې عذاب دی چې په دې کې سرمایهدار هم پریشانه، په دې کې طالب علم هم پریشانه، په دې کې غریب هم پریشانه، دیاړیمار، د ګاډۍ مزدور، ډاکټران، سرکاري نوکران، هر یو سړی چې دی جاړي او فریاد کوي. او وجه د دې مین دا ده چې کم کسانو سره نن اختیار دی، صاحب اختیار دی، هغوی نااهله دي او د هغوی سره هېڅ غم نشته دی. خپلې علاقې طرف ته به راشو جي. څنګه مونږ کتل وړاندې مختار رضا خان هغه شخصیت و چې هغه به په دغه پرتو لرې پرتې سیمې چې کومې دي، غریزې سیمې دي، مضافاتي علاقې دي، په هغې کې به د غریب ولس په خدمت کولو به مونږ کتو. هغې ته به سبق چې دی مطلب ویلی کېدو، فری سبق به هغې وي تر د یونیفارمو پورې، کتابونو پورې. هغه اکټیویټیز په حواله راته ووایه، هغه اکټیویټیز نن سبا څنګه روان دي، هغه خلکو صورتحال سره په دغه علاقو کې د سکولونو یا د هسپتال دغه څه سیچویشن؟ زمونږ علاقه چې وګورئ لکه نن اتم کال دی لکه د دې حکومت، یو حکومت ته دومره ټایم نه دی میلاو شوی، نور چې څومره هم راغلي دي. خو د هغې باوجود چې دی صرف او صرف زه ګورم چې نن کودیانې مدیانې کېږي په دې بریکوټ په کم تحصیل او دغه چې د هسپتال چې دی، خو نور داسې یو څیز نه دی شوی. او هغې کې خلک د خلکو ذهن څنګه جوړ شوی دی، خلکو ته وس صرف دا پکار دی چې بس سیمټ، موږ له څوک سیمټ واړئ لاره کوڅه باندې. ځکه چې که د 2 کروړو روپو کور رخ کړي، خو د 80,000 روپو یا د 1 لک روپۍ په لاره به خرچه راځي، هغې ته دوی ملا ماتوي. هغوی بیا دوی سترګې نیولې وي MP A ته، او هغوی ته هم د دوی د ذهن او د دوی د فطرت پته دی چې یاره دا خلک هم داسې نه غواړي. اوس پته نشته چې د عوامو کې مطلب دا شعور ولې نشته چې یاره موږ له څه څیزونه په دې علاقه کې پکار دي. یاره هاسپټل موږ ته کم سټینډرډ والا پکار دی، یا موږ ته د هارټ هاسپټل پکار دی، یا موږ ته داسې نور څیزونه پکار دي. عوام په خپله تپوس نه کوي، هغه صرف په سیمټ او په دې باندې خوشحال دي. زه چې کم لګیا یم نو اوس هم لکه دلته کم میشن چې زما و د 2008-9 نه زه لګیا وم، کم دې ماشومان ته چې موږ ایجوکیشن ورکوو، یتیمانان، غریبانان. او اوس نن سبا زما یو پروجیکټ دی په غر کې، او هغې کې زه سکول جوړوم، پای کې به زه ټیچرز چې دی هغه به هایر کوم، او هغه به د غر څومره چې ماشومان دي 400-500
هغوی ته به فری ایجوکیشن میلاویږي او دا مې انشاءالله دا مې ارمان دی که خیر دا به پوره شي او څومره چې زموږ په وس کې کېږي یا دې نه سوا زه به لګیا یم خو بل دا چې حکومت یې ته خو ډېر طاقتور خو چې حکومت نه وي نو بیا به ته په خپل حساب سره چې دی لګیا به پارټۍ طرف ته به راشو پاکستان پیپلز پارټي په چې دی نو دا وخت په اقتدار کې نه ده دغه پارټي ستاسو اکټیویټیز څه دي نن سبا په سوات کې او بیا په خاصه توګه راته دا ووایي چې کوم بلدیاتي الیکشن دی هغې دپاره تیاریانې څنګه روان بلدیاتي الیکشن چې څومره لیټ کېږي دومره زموږ تیاري کېږي अब تاسو وایي چې څنګه بس د دوی کارکردګي او انشاءالله زموږ کامیابي او که د دې باوجود په بلدیاتو کې دوی ته څوک لاړل او دوی له ووټ ورکوو او دوی کامیاب شول دا به یو ډېره غټه بدقسمتي به وي ځکه چې اتم کال د دې عذاب دی او د دې خلکو سره دا یو موقع ده چې په دې بلدیاتو کې د دې عذاب نه او د دې ګند نه ځان خلاص کړي ډېره زیاته مننه کتونکو څنګه چې تاسو د مختار رضا خان مونږ وړاندې ستاسو سره د هغې تعارف وکړو او کم اکټیویټیز چې د هغې وو د هغې نه تاسو هغې چې دی خبر کړئ د دې وینا دا ده چې یاره مخکې هم مونږ دغه غریب ولس چې کم یتیمانان دي کم غریب دي کم مضافاتي علاقو کې خلک ژوند کوي هغه ماشومانو ته مخکې هم مونږ د ایجوکیشن چې کم فیسیلیټیز دي هغه مو ورکړي دي وړاندې هم د دوی دا عزم دی چې یاره زمونږ په دې پراجیکټ باندې کار روان دی چې کم غریب ولس دی کم نادار دي کم یتیمانان دي د هغې دپاره به مونږ په دغه مضافاتي علاقو کې سکولونه چې دی هغه به مونږ کولاوو د هغې دپاره به مونږ سټاف چې دی هغه به هایر کوو او دغه ماشومانو ته سبق یا دغه ماشومانو ته بنیادي سهولیات ورکول دوی خپل فرض ګڼي د یو بل پروګرام دپاره خپل کوربه عبید فضل له اجازت راکوي د تل پاتې خدای په امان